جمهوری ملک ته او جمهوریت یو نظام دی خو باز خلک دغه جمهوری نظام کې چې دی هغه د شریعت لپاره غني چېرې په دې جمهوری نظام به شریعت راشي آیا تاریخ چېرته داسې شوي دي او که داسې شوي دي او دا جایز دی او واقعي د خلاف دا ووټ ورکول کفر دی نو تاسو بیا پارلیماني سیاست ولې نه کوئ علامہ اقبال وہی جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ اس میں جی بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے جی جی اور پھر چلاسی وہی ہے اگر جمہوریت ای انتخاب است عذاب استو عذاب استو عذاب است جی پسی ہر 5 سالی جنگ دارن جی زمین ملک بر خود تنگ دارن جی یکی آواز از حاطف شنیدم جی کہ بر مردار غوغای کلاب است دینی تنظیمونه دي ډېر شی 72 نه سوا دا وخت تنظیمونه دي د یو نوي تنظیم تاسو ضرورت څنګه محسوس کو او د دې منشور او مقاصد څه دي تاسو د عمر مناسبت سره ستاسو صحت چې دی هغه ډېر زیات صحتمند دی زیات بهتر دی راست دی جی درنو خوږو قدرمندو کتونکو ستاسو قربا د خان جانان او د پروګرام روخانه الله سره بیا ستاسو په خدمت کې نن د پنځپیر نه حاضر یم چرته کې چې د مولانا نجم الرحمن صاحب په قیادت کې دوباره د موضوع یو وفد د شیخ القرآن قائد انقلابی قرآنی امیر ارشاد توحید و سنة العالمیہ او صدر وحدت المدارس الاسلامیہ پاکستان شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاهري صاحب سره د ملاویدو دپاره راغلی دا موقع مې غنیمت وګڼله او هغه تېر شوي چې زمونږ کوم پروګرام و تاسو د زمونږ د ګران مشر نه د هغوی د ژوند متعلق ډېر اهم سوالات چې دی هغه موږ ترېنه کړي و تاسو ته هغه معلومات راغلي وو ما هغه ځای نه به سلسله جاري وساتو او د هغوی نه به پوښتنې کوو د هغې د ژوند په حوالې سره او د هغې بیا د تنظیم په حوالې سره بیا دغه را روان دی الیکشن را روان دی یو سوال د دې باره کې کوو او د هغې نه وروستو رمضان را روان دی دوباره د دې ځلې بیا د درس قرآني به وي د هغې لحاظ سره یو مختصر سوال به د هغې نه کوو د ټولو ناول جي یو جهان مننه تاسو راله بیا ټیم راکړه او ملګري ستاسو ملاقات له بیا راغلي وو تېر ځل موږ ستاسو د ژوند ذاتي ژوند حوالې سره سوالات کړي نو یو تپوس پکې پاتې شوی صرف یو تپوس به وکړو چې الحمدلله ستاسو د عمر مناسبت سره ستاسو صحت چې دی هغه ډېر زیات صحتمند دی زیات بهتر دی راست دی جی ډوډۍ کم خورم خوب کم کوم ښه جی ډېره زیاته مننه دویم راته دا ووایي جي پاکستان کې ډېر شی دیني تنظیمونه دي ډېر شی 72 نه سوا دا وخت تنظیمونه دي د یو نوي تنظیم تاسو ضرورت څنګه محسوس کو او د دې منشور او مقاصد څه دي بسم الله الرحمن الرحیم اصل کې دا تنظیم چې دی ارشاد توحید و سنت جی نو دا خو ما نه دی جوړ کړی زما والد صاحب جوړ کړی جی جی او په کم کال چې زه پیدا شوی ما سن 1957 کې نو زما والد صاحب دا تنظیم جوړ کړی گویا کې دا تنظیم زه همزولی یو ښه جی او بیا تر سن 87 پورې هغه چلولی جی او سن 87 نه بعد الحمدلله دا دی اوس 2024 لومبۍ ورځ ده جی نو تر دې پورې الله ما نه کار واغسته جی تنظیم دی الحمدلله چلیږي او ډېر ښه چلیږي ځکه چې الله موږ له ډېر مخلصان ملګري راکړي دي جی ډېر ایماندار ملګري راکړي دي هغوی هم پکې ما سره ملګرتیا کوي او تعاون کوي د تنظیم مقاصدو باندې لږ غوندې راته رڼا واچوئ دا راته ووایي چې د تنظیم مقاصدو کې تر دا دمه پورې تاسو ته څومره کامیابي شوې ده زموږ د تنظیم اصل مقصد چې دی نو هغه د خلکو تعلق د الله سره جوړول دي جی او د خلکو په خپل منځ کې تعلق جوړول دي جی د الله سره تعلق داسې جوړیږي چې الله یو ګڼي او دغه سره بل څوک شریک او حصهدار ونه ګرځي جی جی نو زموږ د تنظیم یو اهم خبره دا ده چې موږ د شرک رد کوو د توحید بیان کوو جی جی دویم دا چې د سنتو بیان کوو خلک دعوت ورکوو خلکو له سنتو ته جی او د بدعاتو نه منې کوو کوم چې په دین کې خلکو د ځان نه کارونه د خپلو مفاداتو لپاره جوړ کړي دي او دین ورته وایي جی جی یو خو دنیا کارونه دي جی جی خو چې دین ورته وایي نو موږ وایو دین هغه دی چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو کړی دی جی چې هغه یې نه کړی نو هغې ته وایي بدعت بدعت کې 2 شرط دي یو دا چې نه وي جی او دویم دا چې دین ورته وایي جی جی او دا کارونه چې وو نو دا غلطو پیرانو او غلطو مولیانو جوړ کړي جی جی نو موږ دغه بدعاتو رد کوو د سنتو ترغیب ورکوو جی
دریم دا چې موږ خلک د قرآن طرف ته دعوت کوو چې تاسو قرآن کریم په خپله باندې زده کوئ جی جی او قرآن ووایي نو کله چې تاسو قرآن ووایي او قرآن هم زده کوو د علماو سره کېناستئ نو نکاح به خپله تړئ جنازه به خپله کوئ مړی به خپله لامبوئ نو د ټیکسونو نه به خلاص شي جی جی چې کوم ټیکسونه په تاسو مقرر شوي دي د دین په نوم باندې جی جی نو د هغې نه به خلاص شئ باقي علما نو د علماو احترام او عزت کوئ هغه هر سړي ته موږ وایو چې د علماو قدر او عزت کوئ خو دا نه چې علما به خلکو نه جاهلان جوړ کړي او د هغې نه به په چل ول باندې چې پرېږده موږ له ناپوهه ښځې چې مال یې راله روایي نو دا چل موږ وایو مه کوئ نو زموږ د تنظیم اصل مقاصد چې دي هغه هم دکه دي چې بنیاد نه کار وکړو چې کله د بنیاد نه اصلاح شوه نو بیا معاشره په خپله سمېږي تر کوم حده پورې تاسو په دې کامیابي ته یافته میلاو شوي موږ ته زموږ په نظر کې 80% چې دی زموږ کامیاب شوي یو جی جی ځکه نن سبا تاسو وګورئ هر ځای کې به درګاهونه او خلک به ورته پراته وو خلک به روانو زیارتونو له او هغې خدایان ګرځولي وو جنډې او غلافونه به په ځان باندې مخل غرګي بیا ګټې به مخلې جی او د دې دپاره به مولیانو اواز کو چې بې سببه فلاني بابا لرو سهار دی حاجي صاحب راته وی زما پلار ژوندی و او زمونږ مولا به په جومات کې اواز وکړو چې سبا به مونږ فلاني بابا لزو که څوک ځئ نو ډله به جوړه شو افت به جوړ شو ښځې سړي به او 6 غنټې به د یو طرفه سفر کو پیدل 6 غنټې د بل طرفه بالکل نو دا کارونه به کېدل الحمدلله او زیارتونه شته قبرونه شته خلک ورته دعا هم کوي مونږ هم سنت طریقه باندې قبر له ورشه دعا ورته وکړه خو هغه شی ختم شو هغه چې په زیارتونو کې به کاروبار شروع 80% کامیاب شوي ډېره زیاته مننه جی څنګه تاسو مخکې بدعت خبره وکړله که نه نو یو بدعت دی یو جدت دی تاسو په خپله مدرسه کې یا په خپل تنظیم کې یا په خپل نصاب کې جدت ته په کوم نظر ګورئ او دغه لیوله پورې هم څه اقدامات کړي دي که هغه موږ جدید تعلیم ولې چې فاتح چا غرضی وایي تاسو نه لږ وایي نه که ضرورت شي ته به څه کوې تا سره قلم شته خو وسله نشته نو که ټول عالمان شي او ټول دغه شي او د جدید تقاضو مطابق نه وي نو بیا ورته مخکې په ژوند کې ستړي وي تاسو دې حوالې سره چې دی نو څه داسې اقدامات کړي دي د رسول الله وسلم په زمانه کې ټوټای نه وي جی د رسول الله وسلم په زمانه کې به په لوټه اودس کو جی د رسول الله وسلم په زمانه کې کتابونه نه لیکل شوي جی اوس کتابونه لیکل شوي دي جی خو دا کتابونه لیکل دا ټوټای جوړول دا د اودسونو ځایونه جوړول دا بدعت نه دی ته جدت وایي جی جی جدت ته په زمونږ په اصطلاح کې د علماو په اصطلاح کې اسباب او مصالح مرسله وایي جی جی چې د یو کار د کولو دپاره ته اسباب جدا نه وي جوړ کې جی جی هغې ته دین نه وایي جی جی نو جدت هغه جایز دی جی جی هغه ته اسباب دي اسبابو کې ته نوې کار کولی شي جی جی خو دین کې نوې نشي کولی جی او بدعت چې دا په دین کې نوې کار دی جی جی نو جدید کاغه موږ د کمپیوټر دغه وایو تعلیم وایو یا په تاسو نصاب کې یا په دغه کې صحیح دی موږ خپله کوو جی جی نو څه داسې اقدامات کړي دي په هغې کې څنګه تاسو مخکې ډېر کړي دي د میډیا په دغه کې زمونږ باقاعده پیجونه دي زمونږ ویب سایټ دي زمونږ پای کې چې دی نو یوټیوب باندې چینل دي لکه یوټیوب چینل دی زما مولانا محمد طیب پنجپیر په نوم باندې جی جی زمونږ پیج دی ابوالیمان محمد طیب په نوم باندې او پای باندې په لکونو خلک دی زمونږ درسونه بیانونه پرې راځي زمونږ بیا چې کوم موږ وحدت المدارس جوړ کړی د هغې خپل ویب سایټ دی جی جی نور هم دغسې چې څه دغه دي منګه مقالې په دې باندې مختلفې ولیکلې په سونو مقالې جی جی په دې کې یو مقاله په دې لیکلې ده چې دا جدید چې کوم دغه دی موبایل او په دې درسونه او د هغې خورول هغه څنګه دي نو په دې هم موږ مستقله رساله ده ولا چاپ شوي نه ځکه چې کتابونه چاپ کول ډېر خرچې غواړي هغه چې څومره زموږ د وس یې هغې مطابق کوو ځکه چې پښتانه وایي میروس په خپل وس پړ دی ډېره زیاته مننه شکریه یو سوال مې ضروري ګاڼه چې یاره بل از مې یو ځای کې ولیدل چې په یو دیوال باندې چې دی د یو کس انتخابي نشان و هغې ته پاسه القرآن لیکلي و لاندې ورته دا فتوه لیکلي وه چې یاره چا دې له ووټ ورنه کړه دا کفر دی پاکستان جمهوري ملک دی او جمهوریت یو نظام دی
خو بعضې خلک دغه جمهوري نظام کې چې دی هغه د شریعت دپاره هغه ګڼي چې په دې جمهوري نظام به شریعت راشي. آیا تاریخ کې چېرته داسې شوي دي او که داسې شوي دي واقعي د خلاف د ووټ ورکول کفر دی نو تاسو بیا پارلیماني سیاست ولې نه کوئ؟ علامہ اقبال وہی جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ اس میں جی بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. جی جی اور پھر چلاسی وہی ہے اگر جمہوریت این انتخاب است عذاب است و عذاب است و عذاب است. جی پس ہر 5 سالی جنگ دارن جی زمین ملک بر خود تنگ دارن. جی یکی آواز از حاطف شنیدم جی کہ بر مردار غوغای کلاب است. جی نو جمهوریت چې دی یو جمهوریت دی موږ جمهوریت ته کفر نه وایو جی خو پاکستان کې جمهوریت هم نشته جی ځکه چې په دې کې چې کومه پارټي زیات سیټونه والی نو هغه نورې پارټۍ چې دي نو هغې ته هېڅ شی میلاو نشي. جی اوس مثلا پی ټي آی زیات سیټونه واغستل جی خو بل طرف ته پیپل پارټي ده مسلم لیگ دی نور دی په سونو پارټۍ دي جی جی د هغې ټول ووټ چې راجمع کړي نو هغه بیا هم د دې نه زیات دی. او جی نو جمهوریت خو بالی چې هغې ته حواله شي شغی ته حواله شي نو دا خو جمهوریت نه دی جی دا د جمهوریت نفی ده. جی دی ورته جمهوریت وایي زه ورته جمهوریت نفی وایم. جی په کار دا دی چې دې په ځای صدارتي نظامي جی نو د چا ووټ به ضایع کېږي نه بالکل د ټولو رای به معلومه وي او د رای په تناسب باندې بیا ورکوي. جی یو سړي 10 ووټه اخیستي هغه د 10 ووټو مطابق دغه ورکړي او یو سړي 100 اخیستي 100 مطابق ورکړي او بل 1000 اخیستي هغه د 1000 مطابق حصه ورکړي. جی جی نو بیا به جمهوریت هم شي او بیا به د خلکو رای هم دغه شي. نو اول خو زه دا نه منم چې دا جمهوریت دی. جی دا یو مغربي نظام دی بس جوړ کړی دی او دی ته حواله کړی او دی چلی دی په خپله هم نه دی پوه جی جی اواز کوي جمهوریت ته خطره جمهوریت خو دی نه د سر نه. جی جی دویم دا دی چې الیکشنو کې چې پیسې څه خلک ولګوي جی یو سړی چې د خلکو خیرخواهي کوي او دغه کوي هغه 2 کروڑونه روپۍ لګوي نو دا د منلو خبره ده چې هغې دا کروڑونه خلکو خیرخواهي لکوي نو دا کروڑونه دې په خلکو تقسیم کړي که نه هغې خپلې ګټې لکوي فایدې له یې کوي. جی جی دنیاوي کار دی دنیا کې خلک دوکان نه چي د ځان له د ګټې له هغه دغه دوکان نه چي جی خو دین دې ورته نه وایي. جی موږ د دې قایل یو کوي دی خو دین دې ورته نه وایي. جی بل دا چې قرآن کریم چې نو هغه وټونه نه غواړي. جی قرآن د ووټ دپاره نه دی. اصل یو کتاب جوړ کړی او تاسو ووایئ چې قرآن کریم له ووټ جی نو قرآن کریم د ووټ دپاره نه دی راغلی. جی قرآن کریم تدبر دپاره الله را لېږلی لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب جی جی چې دې په آیاتونو کې سوچ وشي او دې نه پند والي عقلمند. جی جی د قرآن کریم خدمت خو موږ کوو چې خلکو ته یې ښیو جی جی او زمونږ شاګردان الحمدلله په لکونو باندې د قرآن درسونه ځای په ځای باندې کوي. موږ پرې نه ووټ غوښتی دی او نه همدا کړی ټیک دی ووټونه ځان له یو شی دی دنیا کار دی جی موږ ورته کفر نه وایو نه ورته ناجایز وایو. جی جی خو قرآن ووټ رمضان را روان دی ستاسو د درس باره کې خبرې وکړئ هغې باره کې څه پیغام ورکول او عام ولس ته څه پیغام ورکول غواړئ؟ موږ په کال کې یو ځل د قرآن کریم درس مستقلي چې هغې کې نور کتابونه نه جی په 10 شعبان باندې شروع کوو د روژې نه 10 ورځې مخکې 27 رمضان باندې هغې اختتامي او په هغې کې چې موجود کم کسان موجود ناست دي تقریبا 50,000 پورې کسان وي او په نیټ کې بیا حسابې نو هغه بیا د لکونو ته رسي بیا جی چې په مختلفو ملکونو کې علاقو کې خلک ناست دي او په نیټ باندې په درس کې شرکت کوي. موږ ورته د خدای کتاب ښیو او مفت یې ښیو چې راشي د خدای کتاب زده کوي. په دې کې علما ومي طالبان ومي ډاکټران ومي انجینران ومي سکول یونیورسټۍ استادان ومي مختلف قسمه خلک دي نو څوک چې قرآن زده کوي راشي څلوېښت رازېدل دي تېرې کې 4 او پای کې هغوی د قرآن نه ښه خبردار شي. جی ډېره زیاته مننه ستاسو دومره مصروف وخت نه د وخت راکولو په الله ګران شئ. تاسو ستاسو مشرانو ته به دغه څو شعرونه ډالۍ کړم چې زول او تورتم کې مو په لاسو کې وړلې ډیوې زول او تورتم کې مو په لاسو کې وړلې ډیوې دا مکمال و چې ډیوې نه بلېدلې ډیوې او دور و داسې د ډیوو خلکو ټکرې خوړې ځکه چې خلکو مزارونو لا ساتلې ډیوې ډېر مزېدار او اخر پیسې را د لمر راغلله رڼا شوه که نه اخر پیسې را
د نمر راغله رڼا شوه که نه کومو تیارو ته چې به تاسو بلولې ډیوې ان که په هر یو کور کې نه دي په هر چم کې خو دي ستاسو د لاسو بلې شوې لګېدلې ډیوې او ګور به یې څومره وي روښانه دواخان جانانه هغه چې چا دي په دې خلکو کې ویشلې ډیوې ډېره زیاته مننه په الله ګران شي ډېر مزېدار ډېر خوندناک په الله ګران شي اسلام علیکم وطن نیوز ستاسو आवाज